وای د جنۍ دپاره نمرا او برزا نوم کې خل څنګه دي؟ نمرا او برزا نوم کې خل دواړه جایز دي. او نمرا دا د نمر نه دی، نمر پړانګ تم وای، او نمرا هغه کپڑے تم ویلی کېږي چې پای کې لګي دي. او برزا دا د بروز نه دی، او بروز ښکاره کېدو ته وایي، دغه معنی ده. یو کس وایي چې د قضای عمرې باره کې څه حکم دی؟ قضای عمرې دا نشته دی، نه قرآن پاک کې شته، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې شته، نه د صحابو په زمانه کې شته، نه د تابعینو په زمانه کې شته. خیر القرون. او قضای عمرې دې ته وایي چې بعضې خلک په رمضان کې په وروستۍ جمعه کې مزونه وکړي پنځه، دی وایي چې د ټول ژوند مزونه راوګرځېدل. که چېرې دا وی نو د الله رسول نه به د قضا مز مبارکې دا نور احکام بیا نو صادر. د قضا مز حکم دا دی چې کوم مزونه تا نه قضا شي به هغه ټول براړي. او که ته وایې چې دا ډېر زیات دي نو ته خپل همت وکړه، ملا وتړه، او چې کله دې قدم واغشتو مزونه دې شروع کړل نو کېدای شي الله د ټول معاف کړي. وایي چې د سحر جمع ولاړه ده او سنت پاتې دي رانه، نو په جمع کې به شریک کېږم او که سنت به کوم. چې پوهېږي چې دویم رکعت کې امام نیوی شم په قیام کې، نو بیا سنت وکړه. او سنت په هغه ځای کې مه کوه چې کوم ځای جمع ولاړه ده. لکه دا حال دی په دې کې جمع ولاړه ده سحر، نو ته سنت بهر په غولي کې وکړه، په برنډه کې وکړه، لاندې ځای کې وکړه. او چې کله پوهېږي چې دویم رکعت هم امام سره نشم نیوی، نو بیا سنت پرې د جمع کې شریک شي. یو کس وایي چې مسواک مې وکړو، د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی نو د روټۍ یو خصوص هغه په خوله کې و، هغه تیر شو، نو روژې باندې څه اثر په روزي وکړه نه. نو که چېرې هغه شی د چڼې د دانې نه کم وي او هغه تیر شو په خوله کې او غاښ کې نښتی او نو په روژه څه اثر نه په روزي. بهتر دا ده چې هغه راوباسه. یو کس وایي چې دلته دارالایمان کې د اعتکاف ترتیب شته او که نه؟ نو دلته هغسې ترتیب نشته لکه څنګه چې کربوغه کې دی. ټول ملګري دلته نځي کربوغې ته، او څه کال د هغې ترتیب دا دی چې کوم یو ورور تلل غواړي نو هغه ټوکن واخلي دلته. لکه چې هلته کسان ډېر زیات ځي، بیا د هغې سنبالول کله کله ګران شي، او بیا چې کوم معتکفین مخکې نه تللي دي نو هغې ته ګران شي. نو اوس ترتیب دا جوړ کړی دی چې ټوکن به اخلي هلته به لاړ شي. نو دلته کې هغسې اجتماعي ترتیب نشته چې کوم سړی اعتکاف ته کېناستل غواړي نو یو خو خپل جومات کې کېناستی شي. لیکن هلته اعتکاف کې نور ډېرې فایدې دي. اعتکاف هم کېږي، هغې سره سره چې کوم دی اصلاح او زده کړه هم کېږي. وایي د سحر د مز نه پس مې ټوتپیس استعمال کو، د غاښونو کریم. بیا راته پته ولګېده چې زما خو روژه وه، نو روژه مې ماته شوه. او که چېرې ټوتپیس استعمال سره د هغه کریم تیر شوي نو روژه نه ماتېږي. البته مکروه ده چې څه دې خوله کې و هغه دې بهر راوتو کړل. او که چېرې ستا روژه هیره وه بلکل چې زما روژه شته او که نشته بیا خو نه ماتېږي. یو کس وایي چې زما پیغلې خویندې دي 3، په هغې کې یو معذوره ده، آیا زه سرسایه هغې ته ورکولی شم او که نه؟ نو او خور ته سرسایه ورکولی شي، ورور ته ورکولی شي. وایي یو کس دی هغه مز نه کوي او هغه وایي چې زما نیت صفا دی. مونږ هغه ته وایو چې روژه مز نه کوي نو روژه هم بیا مه نیسه. تر څو چې ستا دا وینا ده چې مز نه کوي روژه هم مه نیسه، نو دا تا غلطه وینا کړې ده. دې نه رجوع که توبه وباسه. لکه چې یو سړی یو ګناه کوي تا ورته دا بل هم کوه، داسې مه کوه. هغه یو حکم مات کړی و تا ورته بل هم یاد کړو، نو دا طریقه نه ده چې مز کوي دا روژه نیسي. دا ډېره ښه خبره ده. او د مز ورته وایه چې مز هم کو، ځکه چې ټول دین دا دی. او هغه چې وایي چې زما نیت صفا دی، نو دا مز د نیت دپاره نه دی، دا مز د الله بیل حکم دی. روژه د خدای بیل حکم دی، زکات د خدای بیل حکم دی. هر یو حکم په هغې سره ادا کولو باندې ادا کېږي. روژې نیو سره مز نه ادا کېږي، مز کولو سره روژه نه ادا کېږي. او روژې نیو سره زکات نه ادا کېږي، زکات سره روژه نه ادا کېږي. هر یو بیل حکم دی، دا بیل په خپل ځای به راړي.
وایي چې د احرام د خلاصولو نه مخکې د احرام نه د وتو نه مخکې که چېرې د زنانه ویښته ښکاره شول، څادر یې د سر نه لرې شو د ویښتو پرې کولو دپاره، نو په دې باندې صدقه یا دم شته او که نه نشته پې باندې. وایي صلات تسبیح کې 4 قل ویل دا څنګه دي؟ دا دغسې ویلی شي، لیکن که ته دا وایې چې په دې کې صلات تسبیح ویلو کې د دې 4 قلو ثواب دی خاص، نو دا نشته دی، دا بیا د ځان نه خبره. یو کس وایي چې پلار یې بهر دی، بهر ملک او ښځه او بچي په پاکستان کې دي، نو سرسایه چې دی د ښځې او د بچو ورکوي، نو په کوم حساب به یې ورکوي؟ نو که دلته په پاکستان کې ښځه سرسایه ورکوي، نو د پاکستان په حساب به ورکوي، او که بهر دا سړی ورکوي، نو دی به د هغه ځای په حساب سره سرسایه ورکوي. بل تپوس یې کړی دی چې یو مسافر د کرایې په کمره کې پاتې کېږي او ده سره 2 هندوان دي، نو آیا دی د هغوی سره خوراک خوړی شي؟ د هندو سره خوراک خوړی شي، لیکن هغه سره به د دوستۍ اظهار نه کوي، دوست به یې نه جوړی. که تا د خوراک سره هغه دوست جوړ کړي، نو دا ګناه. وایي د اعتکاف دپاره د ماشوم بالغ کېدل دا ضروري دي، او که نه نابالغ هم اعتکاف کولی شي. نابالغ اعتکاف ته کېناستل نه دي پکار، بالغ سړی هغه د اعتکاف. د اعتکاف کې اعتکاف کوونکی معتکف اذان او اقامت کولی شي او که نه؟ نو جواب دا دی چې او کولی شي، اذان هم کولی شي او اقامت هم کولی شي. دا هغه وخت کې که چېرې اذان جومات کې دن نه کېږي چې ورپسې بهر نوځي. بل تپوس یې کړی دی چې معتکف اعتکاف ته ناست دی، د پښمني اعلان کولی شي که نه؟ او کولی شي په جومات کې دن. یو کس وایي چې زه بیمار یم، تقریبا 1 کال وشو، زه چې خوراک وخورم نو هغه واپس الټۍ کړم، دې سره زما روژه ماتېږي که نه؟ نه ماتېږي، روژه دې روژه نیسه. حدیث مبارک کې راځي الصوم مما دخل لا مما خرج. روژه د هغه څیزونو ده چې کوم دن نه ځي، چې کوم بهر راځي د هغې نه نه ده. یو کس وایي چې امام صاحب د ماسخوتن په مونځ کې په ړومبي رکعت کې سورة الفیل ووایي او په 2م رکعت کې سورة العصر ووایي، او چې الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ته ورسېدو، نو بیا یې مخکې سورې 3 حصه تلاوت که